نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، د کوم آیات ستاسو مخکې ما وړاندې کړو، تلاوت مو وکړو، د دې آیات مکمل تفصیل به انشاءالله العزیز ذکر کوو. دغه آیات د ښځو متعلق نازل شوی دی او مکمل تفصیل جامع و مانع آیات تی، او د ښځو کومه بهترینه ښځه دی او کومه خاوند نافرمانه ښځه دی، هغه مکمل تفصیل ذکر کړی دی. د آیات اول برخه کې الرجال قوامون علی النساء، دی کی اللہ جل جلالہ فرمائی صدقم سڑی دی دا په ښځو باندې نگرانان دی، ښځو باندې فضیلت ورته حاصل ده. ښځې به دغه لاندې وي او سړي به چې شوي دا به اوچت وي. گویا ښځو په اعتبار سره سړی ته الله جل جلاله فضیلت ور باندې ورکړی دی. سړي به چې شوي د ښځو باندې یو قسم حاکمین به وي، نگرانان به وي. دغه سړي به د ښځو مشران به وي. ښځې به داسې نه کوي چې دا به ځان نه مشره جوړه کړي، زه مشره یم هم په سړیو باندې هم او ښځو باندې هم، بلکې د کور څومره هم ضروریات دي دا به انچارج دا به سړی سره وي او سړي به دا هغه چې دا به کوي. نو الله جل جلاله فرمایي الرجال قوامون علی النساء،
دغه سړي دغه نگرانان دي، مشران دي، حاکمان دي علی النساء په ښځو باندې. مطلب دا غدي سمون فضیلت ورکړی دی سړو ته په ښځو باندې. علماء لیکلي دي، تفسیر لیکلي دي، الله جل جلاله د سړی ته فضیلت ورکړی دی په څو وجو باندې الله جل جلاله ورکړی. یو فطری دی او یو اختیاري دی. ښځې دغه عقل په اعتبار سره هم چې شدي کمزوري دي او سړی ته الله جل جلاله وافر عقل ورکړی دی او ښځو ته دومره عقل نه ورکړی دی چې څومره سړی ته عقل ورکړی. دغه شان دین په اعتبار سره هم ښځې چې شدي دغه ناقص دي او سړي ورنه چې شدي هغه فضیلت الله جل جلاله ورکړی. هم د دین په اعتبار سره هم دنیوي په اعتبار سره هم د چې شدي دغه ناقص دي، ناقصات العقل او ناقصات الدین. یو ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله، یا رسول الله د عقل په اعتبار سره مونږ کې کوم نقصان دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو عقل په اعتبار سره تاسو کې نقصان دا دی چې تاسو کې نسیان ډېر زیات دی، تاسو نه خبره ډېره زیاته هېرېږي. آیا تاسو ګورئ نه الله جل جلاله تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناقصات العقل ویلي دي، یعنی عقل کمزوري دا په ښځو کې به څه شوي دا به وي ورکي، نسیان ورکي ډېر زیات دی. دا شان د دین په اعتبار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو تپوس وکړو چې د دین په اعتبار سره موږ ولې کمزوري یو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو چې تاسو دین په اعتبار سره هم کمزوري یو. ایا تاسو ګورئ نه چې په میاشت کې تاسو باندې یوه بیمارۍ راځي، لس ورځې تاسو نو لمونځ کولی شئ، نو روژه ساتلی شئ، نو قرآن ته قرآن باندې لاس کېږدولی شئ. آیا دغه دین کمزورۍ نه ده؟ اگر چې دغه غیر اختیاري دي، الله لا طرفه دي، خو بیا هم د دین په اعتبار سره تاسو کې نقص راغلو، دین په اعتبار سره تاسو کمزوري شئ. دغه شان گواهانو متعلق کله هم گواهی راشي د ستاسو گواهی نشي قبلولی. دغه شان ورثت ولا کله خبره هم راشي نو د سړی په مقابله کې تاسو ته د دوو سړو په مقابله کې یوه حصه ملویږي. مطلب سړي ته به د دوو ښځو برابر حصه ملویږي. آیا دغه کمزوري نه ده؟ دغه شان تاسو جنازې ته نشئ تللی، جمع ته نشئ راوتلی، د جمعې چې کوم الموز دی دغه تاسو نشئ ادا کولی. آیا دغه کمزوري نه ده؟ دغه شان طلاق اختیار الله جل جلاله سړي ته ورکړی دی، ښځې ته یې نه ورکړی دی. دغه شان سړي به یک مرتبه څلور ښځې په نکاح کې راوستلی شي او دغه شان تاسو نشئ کولی. ځان ته تاسو څلور خاوندان، څلور سړي تاسو په نکاح کې وګرځوئ.
هغه تاسو نشئ کولی. ایا دغه کمزوري نه ده؟ خو د ټول خبرو خلاصه دغه ووته الرجال قوامون علی النساء. ښځې سړي دا په ښځو باندې چې دي نګرانان دي، مشران دي. ښځې به داسې نه وایي چې زه مشره یم، ما ته د مشرولۍ نه راشي. نه نه، قرآن دا فیصله دی چې سړي به مشران دي. یو دویم دا دی وبما انفقوا من اموالهم. دغه سړي تاسو په کور کې ناست دی، سړي بار وځي تاسو دپاره ستړي هم کوي، غرمه هم برداشت کوي، سړه هم برداشت کوي، تکلیفونه هم برداشت کوي، خو پیسې ګټي. چا دپاره ګټي؟ خو تاسو دپاره ګټي. ښځې کور کې ناستې دي او سړي څومره بار تکلیفونه برداشت کوي، دا خو ښځو ته پاته لګي نه. او بیا هم په دې حالات کې هم یا بعض ښځې داسې دي هغه نشکرې دي، خاوند ته پې غرونه ورکوي دي، خاوند پسې خبرې کوي، خاوند اطاعت نه کوي. څومره تکلیفونه برداشت کوي، دغه چا دپاره برداشت کوي؟ تاسو دپاره برداشت کوي. وبما انفقوا من اموالهم. د خپلو مالونو نه تاسو کوم اخراجات دي هغه چې کوي هغه پوره کوي. دې په اعتبار سره هم چې دي سړی ته الله جل جلاله فضیلت ورکړی دی هم په ښځو باندې. اوس فالصالحات قانتات حافظات للغیب. الله جل جلاله دینه بات فرمایي چې بهترینه ښځه او نیکه ښځه دا به کومه یوه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 5 صفات څه هم په کومې ښځې کې هم راغلي، دا د جنت څه په کومې دروازې باندې هم داخليږي، دا داخلېدلی شي. گویا دا ښځه چې دی دغه جنتي ده. هغه کوم صفات؟ اول صفات دغه دی چې ښځه به 5 وخته المونځ ښې طریقې سره کوي. دغه المونځ به قضا کوي نه، خپل وخت سره چې کله هم وخت راشي، کوم المونځ وخت هم راشي، ښې طریقې سره به دغه فرضي چې کوم المونځ دی هغه به ښې طریقې سره ادا کوي. او داسې به هم نه کوي سبار صحن کې یا غولي کې دغه خپله مسله واچوي. نه نه، پکار دغه د ښځې ته چې دغه یو کوټې یو پش کې دغه ځای ځان دپاره برابر کړي، بس مغزه کې فرضي المونځ ښې طریقې سره چې کوي ادا کوي. نو المونځ کې به هیڅ چا سره به هم دغه سمجوته کمپرومایز نه کوي. المونځ دا د الله جل جلاله حق ته، حتی چې خاوند خبره به هم نه مني بل مزه کې المونځ به کوي، هر طریقې سره کوي. نو بهترینه ښځه کې اول صفات دغه دی چې ښې طریقې سره دغه 5 وخته المونځ کوي، دغه 5 وخته المونځ ښې طریقې سره ادا کوي. المونځ قضا کوي نه، المونځ کې سستۍ نه کوي. دویم صفت دغه د بهترینې ښځې کې چې دا به د پردې اهتمام کوي، پرده به ځان کې راولي، د خپل وجود کې به دغه شی راولي، پرده راولي. چاته به دغه ځان ظاهروي نه، بلکې دغه په کور کې به ناسته وي، پردې ښې طریقې سره به اهتمام کوي. حیا به ځان کې راولي، حیاداره ښځه به ځان نه جوړوي. نو دغه پردې اهتمام کول دغه د خاوند حق دی. عزتمند مسلمانانو،
په معاشره کې زموږ دغه یو نظر ور باندې واچو اکثر زموږ خویندې میندې د پردې اهتمام صحیح طریقې سره نه کوي کومه طریقه شریعت ښیلې ده هغې طریقې سره د پردې اهتمام نه کوي پرده ورکې نه وي اوس دا خبره هم یاد وساتئ پرده اهتمام کول څنګه سه نورو سړی نه پردي سړی نه پکار دی دغه شان که په کور کې تا هغه سړی وي ستا سره نکاح روا دی جایز دی مغه نه به هم ته پرده کوي رز وی مماز وی دغه شان نور سکم رشتہ داران دي سمغو سره نکاح کول جایز دي مغه سړی نه به هم ته پرده کوي اگر چې تا خپل دی پرده خو به کوي پرده راغلی ده زما عزتمند مسلمانانو نو بهترین صفات په ښځو کې دویم صفات دغه دی چې د پردې اهتمام به کوي هر حالات کې به دغه څه وي پرده دي خپو نه تر اینډ سر نه تر اینډ خپو پورې به دغه څه وي پردې کې وي ځان څه ښایسته کوي صرف خاوند دپاره به دغه ځان ښایسته کوي بل چا سوچ به هم دا نه کوي بل چا دپاره دغه ځان سنګار کړي دغه څه دی هغه خاوند حق دی نو دویم صفت دغه شو چې پردې اهتمام کول پرده ځان کې راوستل هم وجود کې هم شی هغه پرده راوستل دریم صفت دغه دی خاوند تعبیدري کول خاوند هر یوه خبره منل هر یوه جایز کومه خبره دی خاوند خبره منل خاوند تعبیدري کول خاوند سره مینه کول خاوند سره هر وخت لبیک یل عزتمند مسلمانانو خاوند د دې ډېر زیات حقوق راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کچېرې ما یو مخلوق ته بل مخلوق ته د سجدې حکم کولو نو ما به ښځې ته حکم کړی اوس ته د خپل خاوند ته سجده لګوه خو چونکې زما په شریعت کې د الله جل جلاله نه علاوه بل چاته سجدې کول جواز نشته د دې وجې نه زه ښځې ته هم دا حکم نه کوم چې ته خپل خاوند ته سجده ونه کوې اوس د دې روایت نه څه معلومه شو دې روایت نه دا خبره موږ ته معلومه شوه چې خاوند ته الله جل جلاله په ښځې باندې ډېر زیات هغه څه دي حکم ور باندې راغلی دی چې ته به خامخا دغه خپل خاوند تعبیدري کوي خاوند به خفه کوي نه او کومې ښځې هم خپل خاوند ورنه ناراضه وي خاوند ورنه خفه وي داسې قسم ښځې عبادات هم نه قبلېږي نه یې دعا قبلېږي او نه یې الموس قبلېږي ځکه څه دا خاوند تا دپاره په دنیا کې هر یو شیز ده هر یو شیز خاوند نه علاوه بل تا ته بهترین کار په دنیا کې نشته څومره عزت ستا ته خاوند درکوي داسې عزت تا ته بل څوک نشي درکولی نو دریم صفت دغه دی چې دا به ښځه به څه شی کوي د خپل خاوند به دغه تعبیدري کوي خاوند دا به خفه کوي نه هر لحاظ کې به هر حالات کې به خاوند څه شی کوي تعبیدري کوي حتی کې خاوند که چې
کچېرې ته تهجد د شپې کوي څه خاوند مرضي ورکې شامله نه وي ته تهجد هم نشي کولی ته نوافل کوي څه خاوند درته وایي څه مه کوه مه کوه هېڅ هم ګناه نشته تهجد کوي خاوند درته وایي څه تهجد مه کوه مه کوه نفلي روژې نیسي خاوند در باندې خبر شو نفلي روژې مه نیسه ښځې مه یې نیسه دې باندې ته ګناهګارېږې نه بلکې زیتی ثواب درته هم میلاویږي لکه څه تا خاوند خبره نه دریم صفات د بهترین ښځې کې هغه دی چې هغه څه شی کوي خپل خاوند تعبیداري کوي څلورم صفت دا هغه دی چې خاوند غیر موجودګي کې خپل ځان حفاظت کول دغه شان خاوند مال حفاظت کول خاوند نشته په کاروبار باندې لاړ دی مسافر ده او ته په کور کې یوازې خاوند تا ته پیسې رسوي نو ته به د خاوند ورسې کوم مال دا پیسې دي هغه ښې طریقې سره به حفاظت کوي داسې به نه وي چې فضل خرچې کوي پیسې اړاو کوي نو د دې خاوند مال دی خاوند مال به تا حفاظت کوي دی ستا ذمهواره دی دغه شان خاوند غیر موجودګۍ کې د خپل ځان حفاظت کول خپل ځان بل چاته نه ورکول نو خپل ځان حفاظت کول دغه شان د خاوند مال حفاظت کول دغه څلورم صفت دی چې بهترینو ښځو کې دغه صفت څه په چا کې وي دغه بهترینه ښځه ده پنځم صفت چې د دې ژبې نه نور څه کوم مخلوق دی هغه څه شی وي په حفاظت کې وي ژبه په کنټرول کې وي ژبې نه خاوند بشمول نور څه کوم افراد دي د کور والا ستا د ژبې د لاسه نور خلق په تکلیف کې نه وي چاته تکلیف نه وي کوي غیبتونه نه کوي چغلخوري نه کوي خاوند پسې یا نور پسې خبرې نه کوي ستا ژبه څه شی وي محفوظه وي او په کومې ښځې کې هم ژبه محفوظ نه دی ژبه کې لعن طعن دی خپلو بچو ته خیرې کوي دغه شان کنځلې ژبه هر حالات کې دغه ژبه دغه خوسوي محفوظ کوي نه دا ښځه خو ظاهرا دغه جهنمي ده زه ته په دلیل په بنیاد سره وایم نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې تذکره وشوه یا رسول الله داسې ښځې متعلق ته څه وایې سمغه ښځه تهجد هم کوي نوافل هم ادا کوي روژې هم ساتي زکات هم ورکوي المنځ هم کوي خو صرف یو فرق ورکړي چې یا رسول الله د ژبې د لاسه نور خلق محفوظ نه دي هم کور والا هم ګاونډیان هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو دا ښځه جهنمی ده بله ښځه تذکره وشوه یا رسول الله هیڅ څه هم نه کوي نه تهجد کوي نه نفلي عبادات کوي نه نفلي روژې نیسي صرف فرضي عبادات ادا کوي فرضي عبادات کوي خو یا رسول الله د ژبې نورو خلقو نه چې دي محفوظه دي د ژبې په ذریعې سره نورو خلقو ته تکلیف نه ورکوي یا رسول الله د دې ښځې متعلق ته څه وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دا ښځه چې دي هغه جنتي ده زما عزتمندو مسلمانانو پنځم صفت بهترین ښځې دغه وي چې دغه ژبه یې دا چې وي دغه محفوظه وي نور خلقو نه دا چې وي په حفاظت کې
او څه ښځې څه کله جبر وبسي دې سره خو چا طاقت نشته لګې وي هر قسمه الفاظ د ژبې نه شي هغه راوباسي بهترین صفات په ښځو کې پنځم صفت دا دی چې ژبې نه به نور خلک چې وي هغه محفوظ وي اوس زما عزتمند مسلمانانو ټیم هم مختصر دی اوس کومه ښځه نافرمانه وي چې شوي نافرمانه وي تا خبره نه مني او حد نه زیات چې شی کوي سرکشي کوي اوس دې لپاره به ته څو طریقې استعمالوي 3 طریقې به ته استعمالوي که چیرې دا ښځه اصله وي پوه وي سمجداره وي 3 طریقو پکې به یوه طریقه به دا خپله کي او دا به چې کي فرمانبردار شي دغه کوم دی اول خو به ته داسې وکړې فاعظوهن څه ته به ښې طریقې سره ښځې ته وعظ و نصیحت وکړي ښځه به ته ښې طریقې سره کښېنوې خبرې به ورته وکړي زه تا نه په دې خبرې خفا یم تا کې دغه کار غلط دی دغه کار ما کوه دغه شی زما کوه ما ته تکلیف مه رسوه ښه بهترین او جامع او مانع نصیحت ورته وکړه اوس که چیرې دا ښځه پوهه وي سمجداره وي عقلمنده وي پوه به شي چې خاوند ما نه خفه دی او ما ته یې خبرې وکړي انشاءالله چې کومې بد اعمال چې ما کې وو هغه به زه ځان نه وکړم او که چیرې ښځه وي سرکشه په خبرو باندې سمیږي نه تا ورته نصیحت وکړو خو دغه ښځه صحیح نه شوه سببي باندې بیا یې هغه حالات وو نو دویمه طریقه به ورته دغه استعمال کې کوم ځي سره کوم ځي کې ته ورسره یوازې څه منې هغه ځای ورنه بدل کړه د څلمستو څه کوم ځای دی هغه ورنه چې شی کړه هغه ورنه بدل کړه ښځې سره یوازې یو ځای مه څمله بلکې دغه بستره ورنه بدله کړه څو ورځې ته داسې وکړه نو که سمجداره ښځه وي دا به پوه شي چې خاوند ما نه خفه دی ځکه ما سره نه څملي نو که بیا شریره ښځه وي بیا هم نه پوهېږي بیا به ورسره څه کوي درېیمه طریقه دغه دی په دې طریقې سره هم ښځه پوه نه شوه هغه نافرماني کوله درېیمه طریقه دغه دی وضربوهن ووایه خو داسې ناسته ته ورکې اندامونو کې یو اندام وکړي مات کې حد نه زیات تجاوز وکړي بلکې مناسبه طریقې سره هغه ښځه ووایه نو نبی علیه الصلاة والسلام ته په یو موقع کې سړی ورته شکایت وکړو چې یا رسول الله دغه ښځې دي دغه نافرمانه دي خبرې نه مني نبی علیه الصلاة والسلام حکم ورته وکړو چې تاسو خپلې ښځې ووایئ کله چې دغه حکم وشو نو هغه سړي لګې شو په خپلو کورونو کې حد نه زیات تجاوز یې کولو او ډېرې زیاتې ښځې یې ویلې سخت تکلیف یې ورکولو او یا نه زیات یا او یو پرې دینه بیا ښځو شکایت وکړو چې یا رسول الله موږ خپل خاوندان ډېر زیات تکلیف راکوي هغه خاوندان نبي علیه الصلاة والسلام دوباره بیا راوغوښتلو دغه تاسو دپاره جایز نه دي تاسو حد نه زیات تجاوز کوئ هغه ښځې وایي بلکې مناسبه طریقې سره یو تنبیه دپاره هغه ښځه ووایه پوه شي نو که یوه ښځه په ویلو سره هم نه سمیږي بیا به ورسره څه کوو دویم آیات کې بیا فرمایي او که چیرې بیا ښه شوه پوه شوه الله فرمایي فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا بس که ښځه پوه شوه فرمانبرداره شوه ستا خبره یې منله بیا وکې
د بغاوت ولا لیر ورکی مرو باسا ستوی کې لیر ورکی رباسي صدیقی دغه کار وکي خنه دی دغه کار وکي خنه دی بس مغه پوهه شوی دی مغه تعبیدا شوی دی مغه برو پرو بچی کیږي خکېږي اوس وخت هم پورا دی اوس کچېرې دغه ښځه په وهلو سره هم حسابېږي الله فرمایي وإن خفتم شقاقا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها څومره قرآن څومره بهترین هغه تعلیم موږ ته راکړی دی بهترین تعلیم موږ ته راکړی دی خو موږ نه خبر نه یو بیا به ښځه داسې شوه سو حد نه زیات تجاوز یې وکړو سمیږي نه په ویلو باندې ټول کور یې په سار اخیسته دی خوند یې هم په سار اخیسته دی کور یې په سار اخیسته دی ټول کور ورنه تام دی اوس به څه کوو بیا एकदम طلاق مه ورکړه طلاق ته به एकदम نه ځې بلکې ښځې له طرفه به یو مشر برابر کړي هغه پوه وي او خاوند له طرفه به هم یو مشر برابر کړي دوی به په خپل منځ کې کښېني او خبرې به وکړي د ښځې والا بیان به هم واوري او خاوند والا بیان به هم واوري اوس که چېرې جرګې په لحاظ سره جرګې په ذریعې سره د خاوند او د ښځې په درمیان کې صلح راغله نو ډېره ښه خبره دی بس خبره خلاصه دی صلح دې وشي که بیا صلح را نغله نو خو تا ته بیا اختیار دی ښځه بیا د پلار کور ته بیا واستوه څو وخته پورې ته پلار کور ته واستوه بیا به ښځه پوه شي بیا هم نه پوهېږي بیا خو ورسره به یوه طریقه ده مغه به ورسره بیا کوو خو داسې به نه کوي بیا چې एकदम ته 3 طلاقونه ور واچوي داسې به نه کوي نه یو طلاق ور واچوه اوس که ښځه سمجداره وي پوهه وي لږ شان عقل ورکې وي ښځې خاوند ما ته طلاق را واچولو زندګۍ به تبه کېږي بچي مې دي وړه وړه ښځه به پوهه به شي او جرګه به درته واستوي نو بیا به صلح به وشي رجوع به درته وکړي بیا خاوند به درته بیا رجوع وکړي عزتمنو مسلمانانو حتی الواسع 80% به داسې قسم څه کومې مسلې دي دغه نه راغلي دي چې ښځې حد نه زیات تجاوز کړی وي حد نه زیات نافرماني کړې وي بهرحال کور کې ټاک ټوک کېږي زیره خبره دی ښځه دغه کمزوري هم ده او نخرې به هم کوي خو ته به ورسره څه کله ښه وي د سکونې طریقې څه ما درته کوي څه مغه طریقې کوي نو ښځه به انشاءالله تا په کنټرول کې وي او تا لاندې دغه ټول تقریرا دا خلاصه راووته چې بهترین ښځې کوم صفات هغه هم ذکر شو دغه سړي د په ښځو باندې چې دغه نګرانان دي او په ښځې کومو طریقې وي راضي کېدلو مغه طریقې هم تاسو ته ښې طریقې سره بیان شوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه